د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر وکیل قانون پوه او قامپال سیاستوال عبداللطیف افریدي باندې د پیښور های کورټ په باروم کې یو تن دزې کړي او وجلې دي. د پیښور پولیسو ایس ایس پی اپریشن کاشف عباسي د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې عبداللطیف افریدي د پیښور های کورټ باروم کې ناستو. عدنان سامي افریدي نومې تن پر دزې کړي او جوبل شوی وو. هغه ویل چې لطیف افریدي چې روغتون ته وړل کېدو نو په لار کې جون د لاس ور کړی دی. هغه زیاته کړه چې ډزې کوونکي تن پولیسو نیولې او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پیښور د لیډ ریډنګ روغتون مطبوعاتو سره په شریک کړي شوی خبر کې ویلي چې نوموړي وکیل روغتون ته په مړ حالت کې وړل شوی او هغه شپږ ډزې لګېدلې دي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلګون شریک مشر او پخوانی صدر سپلی زرداری او ګڼو نورو کسانو د لطیف افریدي وجنه غندلې او د افسوس څرګندونه یې پرې کړې ده. عبداللطیف افریدي چې په لطیف لالا یادو قانون پوه او پښتون سیاستوالو نوموړي دا وخت د ملي جمهوریت غورځنګ مهم مشر وو. نوموړي د عوامي نشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر او ستر سکرټر په اوغدو او د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوی وو. هغه د پیښور های کورټ مشر او پاکستان بار کونسل شریک مشر هم پاتې شوی وو. د ویکیپیډیا ترمه نوموړي په کال 1943 کې د خیبر ضلع په تیرا کې زیږیدلی وو او په 1916 کې پیښور کې ماستري کړې وه. هغه بیا د وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه. نوموړي په کال 1991 کې د غوزبخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نېشنل پارټۍ کې شمولیت کړی وو او د خیبر پښتونخوا مشر ټاکل شوی وو. او کله چې نېشنل پارټي په عوامي نېشنل پارټۍ کې شامل کړی شو هغه بیا د صوبې مشر جوړ کړی شوی وو. نوموړي د پیښور های کورټ بار مشر او د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د څانګې مشر هم پاتې شوی او 15 ځله د پیښور های کورټ مشر جوړ شوی وو او د وکیلانو په تحریک کې مهم کردار لوبولی وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.